زما مسکن زما مزاج زما کردار دیوبندی زما مسکن زما مزاج زما کردار دیوبندی ذکر زوایم چې کامیاب دی په هر لار دیوبندی دا د خالد ابن ولید پشان سپیڅلی لښکر دا د خالد ابن ولید پشان سپیڅلی لښکر د وخت ظالم لره عذاب د کردګار دیوبندي د دې پګړۍ او د شملې پوښتنه هغې نه وکړه د دې پګړو او د شملو پوښتنه هغې نه وکړه چا چې چېړلې د شمله زما د یار دیوبندي زه پې ښه فخر کوم ربه ته یې ساتي ژوندي زه پې ښه فخر کوم ربه ته یې ساتي ژوندي راته تړلی یې په سر باندې دستار دیوبندي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فشوف محبت سره درود شریف وایي زما محترم اساتذه کرام علماء کرام طلباء عزوام د مختلفو علاقو نه راغلي مېلمنو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د ستاسو په وړاندې په دې عظیم الشان اجتماع کې د علماء دیوبند د کردار په حوالې سره یو څو خبرې عرض کول غواړم زما محترم وروڼو علماء دیوبند کوم خلک دي د علماء دیوبند کردار څه دی د علماء دیوبند میشن څه دی علماء دیوبند په کوم جدوجهد باندې کار کوي لګیا دي زما محترمو علماء دیوبند تپوس د هغه خلکو نه وکړئ چې د علماء دیوبند مخنیوی کړی دی چې د علماء دیوبند د میشن د ختمېدو کوشش کړی دی چې علماء دیوبند خلاف قدم اوچت کړی دی ډېر لرې نه زما د پاکستان د ازادۍ په تحریک باندې نظر واچوئ زما محترمو یو دهشتګرد او ظالم قوم د انګریز په نوم یادېږي هغه د شاملي په میدان باندې د مسلمانانو خلاف د امت محمدي خلاف خپل فوج راواستولو د نبي مهربان ناموس ته خطره پیدا شوه د امت محمدي عزت ته خطره پیدا شوه زما محترمو په هغه وخت کې لوی عالم دین مولانا شاه ولی الله محدث دهلوي خپل شاګردان تیار کړل د شاملي میدان ته یې واستول زما محترمو هغه شاګردانو د شاملي په میدان باندې د خپلو سرونو نه زرنه پیش کړه د خپلو بدنونو نه وینه توی کړه د هغه وینې د یو یو ساس سینه سیلابونه جوړ شول زلزلې جوړې شولې طوفانونه جوړ شول د هغه ظالمانو او انګریزانو اقدامات چې یې مات کړل د هغې مشن یې مات کړو په کوم مشن چې راغلي وو الله رب العزت ناکامه کړ الله رب العزت دغه وینه دومره خوږه کړله چې تحریک شروع شو د هغې نه وروستو د علماو ترجمان مولانا محمود الحسن دیوبندي فتوا ورکړه د انګریز سره جهاد فرض العین دی مولانا محمود الحسن دیوبندي گرفتار شو د هغه شاګرد رشید مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه د خپل استاد محترم د خدمت لپاره جیل کې خپله گرفتاري ورکړه زما محترمو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه فرمایي ما به چې وکتل زما استاد محترم به چې سحر روان و ډېر خوشحاله به و روح به یې تره او تازه و کله به چې ماښام راوستو یا به رنګ تور و یا به بېهوشه و یا به رنګ سور و زما محترمو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه فرمایي ما د خپل استاد محترم نه پوښتنه نه شوه کولی چې حضرت تاسو سهار ځئ خوشحاله ځئ روح تر او تازه وي چې کله ماښام راشئ یا د بېهوشۍ په حالات کې راځئ یا هم رنګ تور وي یا هم رنګ زر وي زما محترمو په هغه جیل کې تپوس وکړو زما استاد محترم تاسو سهار وځئ ماښام دې راولئ یا بېهوشه وي یا یې رنګ تور وي یا یې رنګ زر وي زما استاد محترم سره تاسو څه کوئ زما محترمو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه جیل کې دی هغه سړي ورته وویل ستا استاد محترم چې سحر بوځي هغه ته یو روټه کېږي په هغه روټه کې لیکلي وي چې صرف دومره دستخط وکړه چې د انګریز سره جهاد جایز نه دی ستا استاد محترم مولانا حسین احمد مدني هغه دستخط نه کوي
کله په سوالونو باندې سملای کله ورته بدل باندې میخونه ټکوي کله ولا ګونی ور کوي کله یو رنګي سزا کله بل رنګي سزا ور کوي زما محترم مولانا حسین احمد مدني چې دا خبره واوریدا استاد محترم امام خان تراغ ورته وی حضرت جی موږ ته پته ده چې د انګریز سره جهاد فرض عین دی او صرف دومره دستخط وکړه تا باندې ظلم کیږي تا باندې ستم کیږي تا په سوالونو باندې سملای تا د رنګ په رنګ سزاګانې درکوي زما محترم مولانا حسین احمد مدني ټول استاد محترم ته مخاطب دی استاد محترم ورته وی حضرت تا د پته ده څوک ما چې حضرت بلال حبشي اولاد ما زدا ابراهيم خليل الله اولاد ما زدا ابو مسلم حولاني اولاد ما زما محترم مولانا محمود الحسن دیوبندي په دې خبرو سره د خپل شاګرد تربیت کوي زما محترم په دا خبرو په حالاتو کې مولانا حسین احمد مدني پوښتنه شو ځان سره چپاتې شو زما محترم د تحریک په دوران کې مولانا محمود الحسن دیوبندي جنازه جیل نو وتا مولانا حسین احمد مدني فتوا ورکړ د انګریز سره ورته حرام دي د انګریز تنخواه حرام ده انګریز څه جوړ ورته وي تا فتوا ورکړه چې انګریز سره ورته حرام دي د انګریز تنخواه حرام ده زما محترم مولانا حسین احمد مدني ورته ویل او فتوا ورکړه د انګریز سره ورته حرام دي د انګریز تنخواه حرام ده هغه څه کوي تا ته پته ده چې د دې فتوی سزا څه شي مولانا حسین احمد مدني ورته فرمایل او ما ته پته ده چې دیوبند مدرسې نه راوته ما د ځان سره کفن راغستی و زه د شهادت په نیت راوتی وم زما محترم زه خپل بیان په دې شعر سره ختمول غواړم په موږ ملنګانو باندې ظلم شیش محل کې په موږ ملنګانو باندې ظلم شیش محل کې یو ځل به ملنګان دا شیش محل دا روانه کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین